نو د هغې مطابق تحصیل جهانګیري کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار سکندر خان غټ سرپرایز ورکړي دي. د پیپل پارټۍ سابقه ایم پی اے میجر ریټایرډ بصیر هغه په 16 تاریخ باندې په خوړه کې د میدان لګولو اعلان کړی دی. د خټک قوم یو غټ میدان لګولو اعلان کړی دی. دې سره سره د عوامي نیشنل پارټۍ مسعود عباس هغه د دارالعلوم حقانیه چې د دې حلقې د دې نوخار د دې علاقې یو مذهبي کلیدي کردار په دې علاقه کې مذهبي حیثیت سره لري د هغې دورای کړې ده او مولانا حامد الحق سره طویل ترین ملاقات کړی دی او مولانا ولا مثبت جواب ورکړی دی. دغې باندې به خبره کوو کامران څه به وایي که د سرګرمیانو باندې دغه سیاسي هوا رخونه بدلیږي په جهانګیري کې. تفهیم جهانګیري تحصیل نظامت باندې که مونږ رڼا واچو هغې مونږ کوم ویورز دي هغې مونږ خبر کړو. نن ډېر اهم کم موړ په دې کې داخل شوی دی. په یې کې سکندر خان چې د پاکستان عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی دی والد صاحب دی یو سیاسي شخصیت دی وفاقي وزیر پاتې شوی دی او د علاقې سیمې سره تعلق دی د کوړي سیمې سره تعلق دی. هغې سره د وفد لاړو د عوامي نیشنل پارټي او د علاقې مشرانو یو وفد لاړو مسعود عباس خټک او دارالعلوم حقانیه ته هلته رایشګاه د مولانا سمیع الحق صاحب د هلته د هغې زوی حمید الله ککاني سره ملاقات شوی دی هغې په رایشګاه کې او آپ کوم دغه دي ګروپ فوټان دي هغې وایرل کړي دي په سوشل میډیا باندې. موږ ته چې کوم اطلاع رسېدي د حمید الله ککاني هغې ته ویلي دي چې چونکې اکوړي سره تعلق دی سکندر خان خټک نو تحصیل نظامت باندې به زه اکوړي هوامو سره زه یو ځای په څنګ دوی سره د الاین سره به زه ولاړم. نو حمید الله ککاني چې دی نو څنګه سکندر خان خټک چې دی هغې حمایت څنګه اشاره یې هغې ته ورکړي ده نو دې نه دا دغه شو چې جمعیت علماء اسلام سین چې کوم دی په دې حلقې کې ډېر لوی اثر و سوخ دی. ولې دارالعلوم حقانیه چې ده نو هغې کې زرګونو هلکان چې دي دغې سیمې دغې علاقې سره تعلق لري هغې پکې علم حاصلوي او صرف اوس علم نه چې ډېر وخت نه دا علم حاصلېږي څو دهایې دي د هغې نسلونه ورسره روان دي. جامع دارالعلوم حقانیه چې دی هغې سره خلکو یو جذباتي لګاو دی د طالب علم دي هغې مشران دي دلته نو ډېر لوی وسیع ووټ بینک دی. نو دا حمایت چې کوم دی حاصل شو عوامي نیشنل پارټي ته او دې عوامي نیشنل پارټي چې دی نو هغې سکندر خان خټک هغه پوزیشن انتهایی په دې حلقې تحصیل نظامت جهانګیري باندې ډېر زیات مضبوط شو او دا جامع حقانیه چې دی او دلته خلک دعا ته هم راځي او دلته حمایت غوښتو ته هم راتلي. نن دی دعا وایسته مسعود عباس خټک او چې هغې کوم حمایت کوم لاس دی عام ورته هغې په سر باندې کېښو. نو موږ دا ویلو چې سکندر خان خټک چې دی نو هغه نن ډېر اهم ګیم یې وکړو اهم دغه یې وکړو کامیابي حاصله کړه جامع حقانیه حمایت یې حاصل کړو. بل تفهیم تاسو وایي چې جهانګیري تحصیل کې ډېر اهم خبر بل هم راتلو والا دی. هلته کم پاکستان پیپل پارټي نه صوبایي صدر کم پالیسونه کم ناراضه کم یو دمنګ لیډر دی تیر شوی ایم پی ایم دی بصیر خټک هغه اعلان کړی 16 دسمبر باندې د الیکشن 2 ورځې مخکې واخی دا به اخري جلسه کېدی شي او اخري جلسه په خوړه کې چې دی نو یو پاور شو به وي او بصیر خټک دی اهتمام کړی دی په نظامپور علاقې کې او هغې کې کم خټک قوم دي هغې یو الایس جرګه ده جرګه به فیصله کوي چې خوړې خټک عوام چې دي سکندر خان خټک چې د عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی د سره د خټک قوم خټک امیدوار چې کوم دی سکندر خان دته به د ملګرتیا لاس ورکوي او دا فیصله چې ده دا فیصله به علاقې په څه ته وي. بصیر خټک دې دپاره خپل کم حلقې عوام دي هغې سره سپورټر دي کم کارکنان دي پیپل پارټي هغې سره په رابطې باندې دی او ډېر لوی هلې ځلې دي د 16 تاریخ کوم پاور شو دی کوي په نظامپور کې عوامي نیشنل پارټي لپاره دې ته ډېر زیات کوششونه تیاریانې او جرګې مرکې او مشاورت یې ورته روانې دي. ګرانو کتونکو څنګه چې د نوخار په تحصیل کې 3 جماعتي الاینس وجود کې راتلو نه پس دا کم طرف ته حالات روان دي او کم تیزی سره سرګرمیانې شروع دي او په هوم ګراوند باندې د مکمل
حصار جوړولو د مکمل ګیراو چې کوم صفونه جوړیږي نو دغسې هم د جهانګیري د سلسله دا هم داسې ده چې په هوم ګراوند ادریس خان ته هغه ته مسلسل هلته کې صفبندي روانه ده یو طرف ته پیپل پارټای نه چې کوم ناراض ایم پی ای دی هغه راووتو یو ډېر لوی میدان صف یې جوړ کو بل طرف نه د ادریس خان په کور کې چې کوم کارکنان دي او خاص کر یوت هغه د مسعود عباس په لاس باندې بیعت وکړو ټوپۍ ورته واچولې او په عوامي نیشنل پارټۍ کې باقاعده شمولیت اعلان وکړو دغه قصه لږ وي ورسره شي تفیم بھائی مو فل وی ورته چې کم شیدو علاقه